बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम कैसर ख़ान और तासो गोरे क्राइम कहानी घरानू कतून को पहैताबाद के द दो पोडरियानो कतल शेवेव कतल यो म्याश की 27 तारीख बांधे शेवेव और बल म्याश की 27 तारीख बांधे शेवेव सिंगे च माता उस्तवे द्वाड़ा चिकम मकतूलिनु आगा हेरवेंचियानु पुलिस चिकल तफ्तीश शुरू को नो आई पता ओ लगे दा च यारा कम मुलजिम दे नो आगा हम हेरवेंची दे पुलिस د دې مقتولینو ځکه چې دا په کلونو د کورونو نه بار وي د دې ورسا څنګه پیدا کړ ملزم ته څنګه ورسېدل ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې هغه پوډري شوی څنګه هغه بیا په پوډري سره د دوو کسانو قاتل څنګه جوړ شو او دا ټول منصوبندي هغه څنګه کړې وه دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ کامران خان په حیات آباد کې دوه هیروینچیان چې کم دي پوډریان چې موږ ورته یو هغه مړه شوي یو په 27 فروری باندې چا وجلی بیا هماغسې چې یو میاشت تېره شوه په 27 مارچ باندې بل هیروینچي چې کم دی هغه چا همدغسې په ډز باندې ووجه دا دواړه انټریس کیسونه د کم کسان چې مړه د دې بیا څوک راغلي او بیا دا کیس ټریس څنګه شو بسم الله الرحمن الرحیم کیسر بھائی ستاسو ډیره شکریه دا موږ سره پیلنې وکړو وشوه په افطاري نه پس اطلاع وشوه چې یاره د جمرود روډ باندې نرسریانو سره یو ډیډ باډي پرته ده او هیروینچي دی مړه دی نو اکثر موږ سره دا ایشوز راځي دلته کې هیروینچیانو د نشې اوورډوز د وجې نه لا د یخني د وجې نه دی وفات چې هغه شي نو موږ په هغه سنس لرو چې هلته موږ لړو موقع موږ وکړه نو هغه وینو کې لت پتو او لګېدل داسې دا په ګولۍ باندې ویشتې شوی دی یا په چاقو وهلی شوی دی نو موږ هغه چې د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو پیله زموږ سټیټ طرف نه اف آی آر وکړو ځکه چې دی کې د دې ورثه وغیره معلوم نه و بیا بعد کې د دې ورثه میلاو شو هغه به تاسو ته زموږ تفتیشي صاحب تاسو ته مکمل ډیټیل درکړي بیا هغه چې دی موږ هغه انویسټیګیشن کړو بدقسمتۍ سره هلته موږ سره څه کلو هغه نه میلاوي د سی سی ټي وي فوټیج نه میلاوي د انفارمران ناخېدو دې نه پس بیا تقریبا 27 مارچ باندې یوې میاشتې پس ایګزیکټ یوې میاشتې پس بله یو وکو همدا کشان چې یو هیروینچي دی او هغه هم چا ویشتی او مړ کړی شوی او هم موږ چې دی په نامعلومه کسانو هغه وکړه خو هغه کې زموږ دا قسمت خو چې موږ ته څه کلو میلاو شو او هغه کلو باندې بیا موږ کار وکړو او هغه ته ورسېدو نو هلته بیا موږ ته معلومات انفارمیشن او کوم کلو چې موږ ته شوی نو هغه باندې موږ چې کار وکړو نو موږ ته معلوم شي دا یو کس دی عباس ولد جعفر سکنه هندګي دامان دا پکې انوالو دی او دا په خپله هیروینچي دی او دا هیروین نشې دپاره دا یو د ایزي هغه کړی دی چې چا سره کوم بل هیروینچي چې وي هغې سره څه تانبه وي لا قیمتي شي وي نو دی هغه مړ کړي هغه شی ته یې واخلي خپله نشه پې پوره کړي نو موږ بیا د ده سرچ کولو دی پسې ګرځېدو نو موږ ته بیا الله تعالی کامیابي راکړه دی موږ ګرفتار کړو او داسې موږ ته کیسونه دواړه د ومنل ټریس شو کوم ملزم چې تاسو نیولی دی د تاسو چې د هندکو دامان دی دې څه وایي دی څومره وخت نه نشه کوي او دی مطلب په دې هیروینچیانو کې مې یو بدماش ټایپ و چې مطلب د په خپله څه نه کول خلکو نه میسیجونه اخیستل د بالکل د تقریبا د خبره چې وي چې 7 سال نه ما چې دی نشې شروع کړې والد صاحب مې نو مړ شوی نو موږ به چې دی ما نشې شروع کړې او هغې د لاسه زه غلطو محفلونو کې ناست وم غلط ملګرو سره هغې د لاسه ما بیا نشې شروع کړې نشې نه پس چې دی چې تماچه میلاوه شوه نو دا یو 2-3 میاشتونه چې ده سره تماچه لاسته راغه نو ده به د هیروینچیان په دې تماچې دباول نو چا به چې په خوږي باندې سامان ورکولو لا بیا نشه ورکولو هغه ته به ده څه نه ویلي دې قسم روب داب د هغې منځ کې جوړ کړی خو چې چا ورسره لږ شان چیړ هغه خو نو ده به بیا فایر پې کول ویشتو به او ده به ترې نه سامان اخیستو دې دواړو اف آی آرونو کې پولیس مدعي دي که نه د دې مقتولینو څوک راغلي دي هغې څه دعوه کړې ده بالکل بیا بعد کې خو د دې دواړو مقتولینو ورسام راغله د هغې یو وراره راغو چې دی او د بل والا رور راغو چې هغې بیا پراپر ریپورټ وکړو هغه هغې دا وویل چې مونږ په سوشل میډیا باندې چې دا وکتل نو دا مونږ ته هغه شو چې یار دا زمونږ ورثه هغه دي مقتولین دي او دا ډېر وخت د راسه چې دی دا نشې په هغه شوي کور ته هم نه راتلل او بس بهر به پراتو هغو چې موږ په نیټ وکتل نو موږ ته اطلاع وشو چې یار دا چا ویشتي یا مړه شوي دي کله چې ملزم تاسو ګرفتار کو هغه هم پوډري دی نو د فیملی څوک څه پورې راغلي دي د پسې منډه تړنې لا د فیملی وال ما سره نه دي میلاو شوي او نه راغلي دي ځکه چې دی هم چې دی ما څنګه تاسو چې دی چې ما پلار مړ دی او مور مې چېرته کور کې کار هغه ښي نو د هغې دومره اکسس نشته او دا ټول ابنډن شوي دي لکه دا په کلونو کورو ته نه دي نو د کور والا کیدای شي چې خبر هم نه وي اوس چې مونږ ګورو نو خلکو نه اورو دا چې د آیس دا نشه ډېره زیاته شوې ده اوس هم پوډریان شته تاسو وایي بالکل جی هیروینچیان نشې هم هغه د زموږ بدقسمتي دا ده چې د دې چې د تدارک لا نه دی شوی
باقاعده دې باره کې افسرانو هم اوس چې دې باره کې هغه اخیستی دی ایکشن یې اخیستی دی او د دې د څومره چې سنیچینګز کېږي څونه ډکیتیان کېږي نو دا هم افسرانو دا ومنله چې واقعي د دې ټول جړ چې دی دا نشي دي چې که سنیچینګ هم کېږي که موږ سنیچران هم ونیسو نو هم د آیس او د هغه ډرګ ایډکټ وي او که موږ غله هم ونیسو نو هغه کې زیاتتر چې وي د دې نشو ایډکټ وي. تاسو وایئ د ملزم دومره وخت نه نشې کولې د هیروین اسکل د ویلې څه دي چې دا دته چېرته نه میلاوېدل یا چېرته نه راوړل؟ دی مختلف هغه نه اخکېږي دی چې موږ ته مختلفو هغه نه اخلو پرابې زیاتتر چې دی موږ د شاکس جمرود کې هلته نه موږ د نشې سامان راوړو. طاهر خان تاسو د چې کوم کیس کامران خان بیان کو د دې ملزم هم تاسو تفتیش کړی دی مقتولین چې کوم دي د هغې فیملی سره هم تاسو رابطه شوي دی کې د پوډریان چې کوم مړه دي د دې فیملی څه وایي چې دي کله نه د کور نه راوتي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا دوه مقدمې موږ سره درج شوې او دا دواړه چې کومې د پولیس سره په اف آی آر شوي وي او دې کې نامعلوم کسانو بیا دې کې زموږ ای سی چو صاحب او موږ کوشش وکړو نو څه د مخبرانو څه په خپل سورس باندې موږ دا کسان دا لکه ټریس کړو. دا لکه چې کوم دی نو سر دا بیسیکلی د پاخه غلام دی اوس اوسیږي د یو تر سره د جی کیم سره ماشومانو د هسپتال چې دی د دې نه علاوه سره د کله چې موږ د کسټډي واخیسته 2 ورځې نو د خپل بیان کې دا ویلي چې یاره زما مور پلار مړه دي بیا زه د تر سره چې کوم د قصابي مې کوله د هغې نه بعد زه په نشه راوختم او د نشې نه بعد بیا زه کور ته نه یم تللی بس بیا به په دې خوړونو مړونو کې او په دغه ځایونو کې به حیات آباد په دې انډسټري کې به ګرځېدم او به دلته به مې شپې کولې. بیا چې کوم دی نو ما سره لکه پیسې به نه وي یا به نشې دپاره دغه نو بس ما یو تمانچه پیدا کړه او به دا کوم نشیان چې وي نو به دوی نه په زور پیسې اخیستې او هغې باندې به مې نشه اخیسته یا به مې ترې نشه اخیسته چې کوم به نه راکول بس هغه به مې ویشتله. مقتولینو څه هسټري دی جي د دواړو؟ مقتولین چې کوم دی نو دا یو خو د شالم دی د رونه راغلي وو هغوی دا خبره وکړه چې یاره د مخکې د اړین مزدوري به یې کوله خو د هغې نه بعد بیا دی په نشو راوختلو نو بس بیا به دی کور ته نه راتو د واده هم نه دی کړی بچي هم نشته هېڅ هم نه و نو به دی به بار ګرځېده بس موږ هم پرې دغه نه و کړي چونکې زموږ هم غریبي وه نو بیا چې کله دی دا مړ شو نو بیا په میډیا باندې دا شی دغه شو موږ راللو نو دا زموږ ورور دی او به د دا نشې کولې به دغه نشو کې به ګرځېده. دویم مقتول څوک دی؟ دویم مقتول چې کوم دی نو سر دا د دې دغه د مردان دی د هغه چې کوم سره دغه دی نو هغه هم په دې نشه باندې د ده سره وران شوي او دې ملزم دا اقرار وکړو چې ده ته ما نشي ویلې د ماله نشه رانه کړه ورته یې ماته کنزل وکړه ما ته ما چې راویسته ویې میشته به ده نه مې پیسې مو اخیستلې څه تانبه مامبه ورسره وامې هم ترې وړله او بس بیا زه لاړم نو دا چې کوم دی نو هغه هم موږ په میډیا باندې ورکړی نو هغه هم د هغه یو وراره راغی او هغه ویل چې دا زما تره دی او دا چې کوم دی نو تقریبا 12 کاله وشو چې د کور نه راوتې دا خو نیم نوم د فوجي به ورته ولې دا په فوجي مشهور سر. ګرانو کتونکو تاسو د وګوي چې کومې شوی وي او کم کسان قتل شوي او کم ملزمو د هغه هسټري خو تاسو واورېده کیس بچلی په عدالت کې بوز د پولیس د چالان نه پس پته لګي چې ملزم ته سزا کیږي یا نه کیږي خو اصل خبره چې کم تاسو د دې واورېدې مین وجه چې کم وا چې کم دواړه نشیان مړه شوي دي او کم ملزم دی د درې واړو خپل بیان کې دا ویلي دي چې د هغې ناسته پاسته په داسې محفلونو کې وه د هغې یاران دوستان داسې وو چې هغې په مزه مزه یو نشه شروع کړه او بیا پوډرو ته ورسېدل. دا خبره چې کم دا نن سبا ډېره زیاته عام ده که د سړی نشې کوي او د هغې نه تپوس کوي نو هغې وایي زموږ محفل داسې و اوس ښځې هم بلا شی نشې کوي که د هغې نه تپوس کوي هغې وایي زموږ محفل داسې و که مشران بیا دغه کشران پوهیږي او ورته وایي چې یاره داسې محفل کې مه کښېنئ داسې به شئ نو هغه هم په هغې باندې بد لګي خو رزلټ یې دا دی چې په څنګه ماحول کې کښېنئ حق اثر به اخلي نو کوشش کوئ چې خپل کشران پوهوئ د نشو نه او د بدو ځایونو نه ساتئ او کشرانو لم پکار دی چې کله ورته مشران وایي چې دې ځایونو ته مه ځئ نو د هغې تجربه وي هغې یو عمر تیر کړي هغې د دغه نقصاناتو نه خبر وي نو کشرانو له پکار دي چې د خپلو مشرانو خبره باندې عمل هم کوي او مني یې.